أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. درم ایسکه د جهاد و انفاق بیانو. جهاد د پاره د تاسیس الجماعت پنځه اصول او قواعد بیانول. زکه جهاد دعوت اجتماعي عملونه دي. د پاره اجتماعیت او نظم ضروری دی. څنګه اجتماعیت او نظم بی، څنګه منظمه بی، نو په دې پنځو اصولو یو چې عقیده یوي، دویم دستور او قانون کتاب الله او د تفرقې نه پکې ځان ساتي، دریم هر فرد داعی خپل دغه مشن قرآن او سنت، توحید او سنت ته، د الله دین ته او خیر د او معروف ته خلق را بلی. دا اوس دی آیت کې آیت نمبر 110 نه دا ترغیب دی او تنویر دی په درېمه قاعده. درېمه قاعده دا دعوت وه چې هر فرد به داعی وي، نو دا اوس دعوت ته ترغیب ورکوي، د دعوت اهمیت بیانوي او روشنی اچوي، مزید وضاحت کوي د دې درېمې قاعدې چې کنتم خیر امة اخرجت للناس. ستاسو دنیا کې دا وجود، تاسو دنیا کې پیدا کول دغه مقصد دپاره وي چې تاسو به امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوئ. لن یضروکم الا اذی. دې ځای نه صفات د اهل باطل اهل کتابو، بلکې د دې ځای نه اصل کې تقابل دی د اهل حق او اهل باطل اهل کتابو، چې حق پرست مولیان او باطل پرست مولیان څوک دي. داغي صفات بیانوي، د حق پرستو څه صفات دي او د باطل پرستو څه دي. لس صفات دي د اهل باطل اهل کتابو غلط مولیانو، لس قباحتونه، او د دې مقابله کې لس بهتر صفتونه د اهل حق اهل کتابو صحیح مولیان. د اهل باطل د غلط مولیانو صفات قبیحه سره د زجر او ور سره تسلی او تشجیع ارکانو مسلمانانو. دعوت کوي په لاره کې به مخالفت وي، خاص کر غلط مولیان بخلاف یا اهل کتاب بخلاف، نو د دوی نه چرته ونه یریږئ، هیڅ نشي کولی، خپل کار جاری ساتئ. او بد صفتونه دا دي چې لن یضروکم الا اذی. یو دویم وی یقاتلوکم یولوکم الادبار. دریم ثم لا ینصرو. د خولې بدې ردې وی که مقابلې له راځي شکست بخوري په شا بځي، امداد به ورسره نه کیږي. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا. د څلورم خباثت ذلت اخته او وباو بغضب من الله، د الله په لعنت او غضب اخته دي. شپږم ضربت علیهم المسکنه، محتاجی او خواری مقدر ده. ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله. دا علت ته ما قبل له، ولې دا غضب او د ذلت مستحق دی وی انکار کوي کنه بآیات الله و یقتلون الانبیاء، او کانوا یکفرون بآیات الله دوم قباحت و یقتلون الانبیاء اتم. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. دی تا علت العلت وی انکار او قتل الانبیاء ولی کوي، وی ذالک بما عصوا نافرمان لی. نو دغه نافرمانه د وجې نه زړونه تور شوي دي، معصیت بس د دیوس عادت دی، نو قتل الانبیاء و انکار الآیات و تسشی نخکاری. او دا نه هم قباحتمو عصو عیسیان ورکی. لسم وکانو یعتدون اعتداد ورکی. لیسو سوا دوس داغی مقابل من اهل الكتاب امت قائمت
اهل حق اهل کتاب سره دا هغوی دا صفات و بشارت دای حق پرس یو نښه دا ده چې امتون او دویم قائمتون امتون امت دی یو ډله ده کار په اتفاق دی او قائمتون په حق کلک ولاړي یتلون آیات الله دا دریم وهم یسجدون سلورم یؤمنون بالله پینزم والیوم الاخر شپږم ویامرون بالمعروف وم وینهون عن المنکر اتم ویسارعون فی الخیرات د نیکۍ کارونو کې یو بل نه مخکې کیږي دی نهم واولئک من الصالحین او دارنګ صالحیت هم ورکې دی نیکي ورکې ده وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه دا څلورم اصل او قاعده چې د جماعت به بیت المال وي او د ارکان مسلمانان به د خپل وس مطابق انفاق کوي ځکه جهاد دعوت بغیر د مال نه کیږي نه دا به لګول غواړي او ورسره ضمن کې زجر دی للبخلا چې کوم خلک انفاق نه کوي سره د تخویف اخروي او د انفاق یو شرط هم بیانوي نو وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا خرج کوئ نو بے قدری به نه کیږي اجر به درکوي او ان الذین کفروا زجر او تخویف دی ورسره شرط د انفاق چې د انفاق د پاره شرط ایمان دی ځکه د کافر هغه نه قبلي او واولئک اصحاب النار دی تخویف اخروی دی مثل ما ينفقون دا مثال د انفاق د مشرکینو دی او د یو سوال جواب دی سوال مقدر داو چې دا خو کافر هم مال لګی کنه الله وی لګی دی ضایع دی او ورسره د انفاق یو شرط هم ښیي اخلاص مال کې لګولو کې اخلاص پیدا کول غواړي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم دا پنځمه قاعده د جماعت د بقا او حفاظت د پاره چې جماعت خو جوړ شو خدا با اوس بقا او حفاظت پس لري لا تتخذوا بطانة من دونکم غیر برازدار کوئ نه غیر چې رازدار شي نو نقصان بکی بلکې دوی سره او جنگیږي غیرو سره او داغي لس علتونه وی مرګرتیا او رازداری و سر مکوي بلکې د دې خلاف او جنگیږي او غلس علتونه با دلته وی یو لا یالونکم خبالا سر په در باندې نک دویم ودو معانتم سونه چې تکلیف در ترسیدې شي نو رسیه قد بدت البعضا من افواههم د خولې بدې ردې او بغضې په خولې راوتې ده څلورم ما تخفي صدورهم اکبر زړه کې هم درته ډېرې پرتې دي او ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونکم ای د سره محبت نه سات وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ټول کتاب منئ ټول نه مني واذا لقوکم قالوا آمنا په خولې آمنا وی واذا خلوا غزوا علیکم الانامل ستاسو د غصې د وجې نه په ګوتو چکونه لګوي یعنې بغض او غصې د سره او ورپسې بیا ان تمسسکم حسنة تسؤهم نهم ستاسو په ترقې خوشحالی خفه کیږي وان تصبکم سیئة یفرحوا بها او ستاسو په تکلیف خوشحالی نقصان خوشحالی وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا د کامیابی دوه شرایط بیانوي هر کله مقابل دغه سیده دا خبرې پکې ستا دشمن دی دی سره رازداری نه د پکار نو دا خو مقابله سخته شوه چې داسې خطرناک دشمنی وی وین تصبروا وتتقوا دو اصول خپل کې صبر او تقوا نو لا یضرکم کیدهم شیئا اس نقصان دتا نشی رسولی کنتم خیر امتن یہ تاسو ہمیشہ د ہمیشہ نا خیر امتن دیر غورا امت او ڈالا د دی وجه چې اخرجت للناس تاسو راوستی شویه للناس د خلکو د فائدې لپاره راوستل منه پیدا کول تاسو پیدا کړي شویه د فائدې د خلکو لپاره ستاسو ظهور او ستاسو خروج او ستاسو پیدایش دې لپاره دی چې تاسو به خلکو له فایده ورکوئ او هغه فایده خاص کار دا ده چې تأمرون بالمعروف حکم به کوئ خلکو ته په نیکۍ وتنهون عن المنکر منې کوئ به خلک د بدۍ نه حکم به کوئ خلکو ته
په موافق د کتاب او سنت منی کوي به تاسو خلق د خلاف د کتاب او سنت نه وتؤمنون بالله او ایمان بلره بالله په الله باندې پخپلم ولو آمن اهل الكتاب که چرته ایمان روړی وی اهل کتاب مولیانو لکان خیر اللهم خامخا تا به غوره وتی د پاره منهم المؤمنون بعضی بدی کې مؤمنان دی ایمان روړي خو اکثرهم الفاسقون اکثر بدوی کې الفاسقون نافرمان دی غټ کافر دی نه مني لن یضرکم الا اذا هیڅ نقصان نشي رسول تاسو ته الا اذا مگر د خولې ردې بدې صرف په خولې ورپسې پراپیګنډې کوي وان یقاتلوکم او که چرته جنگ کوي تاسو سره مقابلې له راشي نو یولوکم الادبار ګرځئ به دوی شاګانې په شا به تېښته کوي ناکام به ثم لا ینصرون بیا به دوی سره امداد ونه کړی شي ضربت علیهم وهلې شوی دی بدی باندې ذلت و ذلت اینما سوقکو چرتم چې دوی وموندلی شي یعنی دا ذلت په مسلط ته الا بحبل من الله مگر په ذلت بنی چې پرسی د الله وحبل من الناس او پرسی د خلکو یعنی پرسی د مؤمنانو صحابه کراموی یا الا بحبل من الله ذلت په مسلط ته الا مگر چې مضبوط کی ځان بحبل من الله پرسی د الله یعنی د الله په کتاب وحبل من الناس او پرسی د خلکو یعنی د صحابه کرامو حاصل دا چې الا بحبل من الله وحبل من الناس چې د الله په پناه کې خپل ځان ورکی او په پناه د مؤمنانو کې رانش ذلت نه به بچ وباو بغضب من الله او اخته شوي دي په غضب د الله وضربت او ټاپه شوی دی مقرر شوی دی والی شوی دی علیم بدی باندې المسکنتو خواری او محتاجی ظاهری حالتم د خواره محتاجی دی ذالک دا ولی بیانم د دیوجی کانو چودو یکپورون بی آیات الله کفر کو پایاتونو د الله و یقتلون لبی او وجل بیغمبران بغیر حق پنا حق بی جرم ذالک دا انبیاء وجل وی ذالک دا بیما د دیوجی عاصو چی دیو نافرمان او گونه دونه زیاته شو زرونه اسخای شو انبیاء وجل و ته خبره نه ښکارېده نو وکانو یعتدون او دوی تیریدونکي د حد شرعي نه د حدود شرعي نه تیریدل نو شرک بدعت شروع لیسو سوا ټول مولیان به داسي وایي نه لیسو سوا ندي ټول مولیان برابر ځکه من اهل الکتاب بعضې د مولیانو اهل کتابونه امتون یوه داسې ډله او جماعت دی قائمتون چې کلک ولاړ دي په دین ټینګ دي په خپله خبره نو ګوره ډله ده یعنی کار اجتماعي دی او قائمتون ولاړ دي په دین باندې ټینګ دي په خپله خبره او یتلون آیات الله لولي آیاتونه د الله آنا اللیل په وختونو د شپې کې د شپې پاسی وهم یسجدون او دوی سجده کوونکي الله ته سجده کوي الله ته تابعداري کوي یؤمنون بالله ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت ویامرون او حکم کوي خلکو ته بالمعروف په کولو د نیکۍ وینهون عن المنکر او په منع کولو د بدۍ حکم کوي خلکو ته په موافق د کتاب او سنت او منع کوي خلک د خلاف د کتاب او سنت نه ویسارعون فی الخیرات او کوشش کوي د یو بل نه وړاندې کیږي فی الخیرات د نیکۍ په کارونو کې واولئک دا کسان من الصالحین دا نیکانو نم دي وما یفعلو او هغه چې دوی کوي منه دوی خرج کوي وما یفعلو هغه چې دوی خرج کوي من خیر څه مال خرج کوي نو فلن یکفروه فلن یحرموه هرگز به دوی محروم نه کړی شي د هغې د اجر او ثواب نه الله به بدله ورکوي او الله علیمون پوه دی بالمتقین په متقیانو باندې چې تقوا پکې ده په اخلاص خرج کوي ان الذین یقینا کسان کفرو چې کفر یې کړی دی لن تغنی عنهم هرگز به فایده ورنکي دوی ته هرگز به لرې نه کي دفع نه کي د دوی نه اموالهم د دې مالونه ولا اولادهم نه اولاد د دوی من الله د الله د عذاب نه شینس دا مال اولاد په کار نه راځي و اولئک دا کسان اصحاب النار اور والا دی اور والا دی هم دی پیا په دی اور کې خالدون همیشئ مثال او صفت د هغه څه ينفقونه چې دا مشرکان خرج کوي سره د شرک او کفر فی هذه الحیات دنیا
په دې ژوند د دنیا کې مشرک کافر دی خو مال لګیا دی وی د دې مثال په آخرت کې کمثل ریح په شان د داسې سیلې او باد دی فیها چې پهغې کې سرٌ سخته یخني وي یا سرٌ د ازدادو نه دی یا سخت گرم بادی فاصابت نو ورسیږي دا سیلې او هوا حرث قوم فصل دا قوم ته ظلم انفسهم چې ظلم یې کړي په خپلو ځانونو نو په اهلکت هو هلاک او برباد کی دا سیلې وره دا فصل دقسې دا مشرک کافر هم دی دلته خې اوله ګوله خو هلته به دغه د شرک او کفر هغه سیلې پرې راشي هغه د انفاق اجر او ثواب به ورله تباه کي وما ظلمهم الله ظلم نو کړی په دې باندې الله ولکن لیکن دوی انفسهم په خپلو ځانونو یظلمون ظلم کوونکي په دې شرک او کفر سره یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تتخذوا بطانة منیسئ څوک رازدار دوست منیسئ پټه دوستانه او یارانه من دونکم سوا د خپل مؤمنانو نه وجه دا ده دا غیر شي دي که نه لا یعلونکم دوی کوتاهي او کمی نه کوي ستاسو په هکله خباله د نقصان رسولو تاسو ته په نقصان رسولو کې هیڅ قصر او کوتاهي نه کوي رسوي او ودو غواړي ما عنتم چې څومره تاسو به تکلیف یې تاسو تکلیف کې اچول غواړي قد بدت البغضاء یقینا ښکاره شوی دی بغض من افواههم د دې د خولو نه په خولو هم درپسې وی وما تخفي صدورهم هغه چې پټ ساتي د دوی سینې اکبر او خو د دې نه هم زیات دي هغه نورې زیاتې خبرې دي چې کومې زړه کې پټې پرتې دي منسوبې دي قد بینا لکم الآیات یقینا مونږ بیانو تاسو ته الآیات دلایل یا نښې د دې غیرو ان کنتم تعقلون کو چرې تاسو عقل لرئ د عقل نه کار اخلئ ها انتم خبردار تاسو اولئ هغه خلک یې ای مؤمنانو تحبونهم تاسو دوی سره محبت کوئ خو ولا یحبونکم دوی محبت نه کوي تاسو سره وتؤمنون بالکتاب کله او تاسو ایمان لرئ په کتابونو ټولو یا په کتاب ټول او دی بازی منی بازی نه منی و اذا لقوکم او کله چې ملاقات وکړي تاسو سره یو ځای شي تاسو سره نو قالو دوی وایي په خوله صرف آمنا مونږ ایمان راوړی دی د دوکې دپاره وایي و اذا خلو کله چې ځان لشي ستاسو نه لاړ شي نو عزو علیکم چکونه لګئ ستاسو د وجې نه الانامله په ګوتو من الغیظ د غصې نه په ځان چکو لګئ نور څه نشي کولی قل ورته پیغمبره موتو بغیظکم مړه شئ په دې خپله غصه کې سره د دې غصې ان الله بېشکه الله یعنی هسې غصه کوئ چکونه لګوئ څه نشئ کولی هسې ځان خورئ قل موتو بغیظکم ورته مړه شئ په خپله غصه ان الله بېشکه الله علیمون پوهی دی بذات صدور په خاوندانو د سینو یا په رازونو د سینو و ان تمسسکم که چېرته ورسیږي تاسو ته حسنتون څه خوشحالي او فایده ترقي تسوهم نو خفه کړي دوی لره و ان تصبکم او که چېرته ورسیږي تاسو ته سیئتون څه مصیبت تکلیف نقصان یفرحوا بها دوی خوشحاله یي په دې چې ښه ده چې نقصان ورسېد خو و ان تصبرو که چېرې تاسو صبر وکړو میدان مقابله پرې نه دی مسله پرې نه دی وتتقو او ځان هم وساته د مخالفت د الله او رسول نه وتتقو یا ځان هم وساته د دې د دوستانې او رازدارۍ نه نو لا یضرکم نقصان نشي رسولی تاسو ته لا یضرکم ضرر نشي رسولی تاسو ته کیدهم د دې تدبیرونه او مکرونه شینس او ان الله بېشکه الله بما په هغه څه باندې یعملونه چې دوی یې کوي محیطن احاطه کوونکی دی یعنی پوره خبردار دی د دې هغه هر څه د الله د علم نه بهر نه دي